الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. گرانو قدرمنو محترم اوریدونکو ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې، الله متل خوشحاله کامیاب او کامران لره. قدرمنو په دغه دنیا باندې د امت د راهنمایۍ دپاره رب العالمین کم و بیش 1,40,000 زره پیغمبران رالیږلي دي. دغه هر یو پیغمبر په خپله موقع باندې د رب چې څومره هدایات دي نو هغې ټول امت ته رسولی دي او د هغې حق یې ادا کړی دی. محترمو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دغه فانی دنیا ته تشریف راوړ نو رب حکم فرمایي چې دا به زما د پیغمبرانو اخري شخصیت وي چې د ده نه وروسته به زما بل پیغمبر نه راځي او په ده باندې د خاتم النبیین هغه ټاپه ولګولې شوه. قدرمنو انبیای کرامو چې څومره وخت تیر کړی دی نو الحمدلله د هغې ډېر نږدې صحابه پاتې شوي دي. د صحابو نه وروسته بیا زموږ د پیغمبر علیه السلام چې کوم لوی خلک وو نو هغه تابعین و، بیا د تابعین نه وروسته تبه تابعین و، بیا د انبیای کرامو دغه د هدایت رسول خلکو ته د رب العالمین او د هغه پیغمبر علماء کرامو ته وسپارل. اوس هم دغه دنیا چې آباده ده نو رب دغه علماء کرامو له وجې آباده کړې ده. هم دغه وجه وه چې نبی علیه السلام د دې په اړه په خپل ژوند باندې دغه هدایت فرمایلی و چې العلماء ورثة الانبیا، دا علما چې دي نو دا زموږ وارثان دي. نو د پیغمبر میراث چې دی نو هغه مال نه پاتې کیږي، د پیغمبر میراث علم پاتې کیږي او دغه خبره د حدیث نه هم ثابته ده. نو د پیغمبر چې څومره میراث دی هغه د علم هغه په علماو کې تقسیم. نو څنګه چې پیغمبران رب العالمین ته ډېر زیات نږدې خلک وو نو په دغه خوره باندې علماء کرام هم د رب په نسبت باندې ډېر لوړ مقام لري. هم دغه وجه ده چې موږ هڅه او کوشش کوو چې په دغه پروګرام کې تاسو سره د نورو بعضې اړخونو سره د یو عالم په شخصیت باندې تاسو سره خبرې وکړو، د هغه په پروفایل باندې تاسو سره خبرې وکړو، د هغه په دغه سیمه باندې په خدماتو باندې تاسو سره خبرې اترې وکړو، دغه پروګرام فارمیټ باندې تاسو پوهه انشاءالله العزیز. نن به هم په دغه پروګرام کې زه تاسو سره په یو اهم شخصیت باندې خبرې اترې کوم. دغه اهم شخصیت څوک دی نو دغه تعارف به زه تاسو سره پخپله نه کوم، بلکې دغه لوی شخصیت او د علم مینار چې په دغه خوره باندې ژوند کړی دی د هغې بچی هغه ما سره تشریف فرما دی انشاءالله العزیز. د هغې د ژوند په اړه به هغې سره خبرې اترې کوو. د ټول ناول زه هغې ته په خیر رالی ویم. مولانا قاری محمد طارق قریشي صاحب چې دغه پښتني سیمې او بیا زموږ د دغه دواوې علاقې چې دغه په دینی مراکزو کې یو اهم مرکز پاتې شوی دی، اوس هم دی چې په دې کې لوی لوی علماء کرام دي. نو یو لوی عالم د دغه سیمې او د دغه خورې چې هغه نن مونږ سره نشته او په دغه خورو باندې پناه دی، هغه پټه ملغلره د هغې په اړه به نن تاسو سره خبرې اترې کوو. ما سره ناست مولانا قاری محمد طارق قریشي صاحب، تاسو ته په خیر رالی وایو، ستړي مه شئ. ډېره مننه جي، ستاسو ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو، موږ هم راوللو په دې پروګرام کې شرکت. ستاسو ډېره مننه کوم. الله مو ډېر زیات خوشحاله که. مولانا صاحب ستاسو هم ډېره مننه چې
تاسو د خپل درانه قدمونه زموږ په لور باندې واغشتل. تاسو ته دغه د علم کې وی چې په دغه پروګرام کې موږ دغه سیمې لوی هغه علماء کرام چې هغه نن په خاورو باندې پناه دي، خو ولې د هغې خدمات هم نن هم یا د کتاب په پاڼه کې او یا دغه شان د تاریخ په پاڼه کې موجود دي. د هغې په اړه موږ خبرې اترې کوو. شروع د دې نه کومه چې ستاسو والد محترم په دغه سیمه باندې یو ډېر علمي شخصیت پاتې شوی دی، خو زه دا غواړم چې د هغې تعارف تاسو ما سره وکړئ چې یاره مولانا صاحب نوم څه و، د هغه پېژنګلو، د هغه د والد صاحب نوم او هغه دغه دعاوه خبره ما یاده کړه، خو خصوصي ستاسو د کلي چې د هغې پیدایش په کوم ځای کې شوی و د هغې تعارف را سره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د والد محترم نوم مولانا محبوب الرحمن قریشي صاحب بن مولانا امیر حسین قریشي صاحب چې دی د کانګړې په سیمه کې محله ارباب خیلو کې پیدا شوي جی جی او د دې تاریخ پیدایش 1938 دی، په دغه کال دی زیږېدلی و. مولانا صاحب تعارف خو راته تاسو وکړه، مولانا محبوب الرحمن قریشي صاحب د پیدایش په اړه تاسو خبره وکړه چې 1938 یعنی 1938 کې د هغې د کانګړې په دغه خاوره باندې پیدایش شو. دا راته ووایي حضرت مولانا صاحب یو عالم او زما په خیال ډیر خوند کوي او ډیره مزه کوي چې د عالم په پیړۍ کې دغه شان علما را رواني. آیا ستاسو په خاندان کې د والد صاحب نه وړاندې څوک علما تیر شوي دي یا د هغه نه وروسته په بچو کې نوسو کې څوک علما یا د قرآن حافظان څوک شته؟ جی دا یو لوی تاریخ دی. د مسجد ستر تبرک کې زموږ والد محترم د 1952 امامت او خطابت شروع کړو. جی جی د دین وړاندې د هغې والد صاحب مولانا امیر حسین قریشي صاحب، مولانا عبدالواحد صاحب، عالم صاحب جی جی او دغه رنګ د زمونږ دلته کوم اولیاء الله تیر شوي دي، جی جی محمد صدیق صاحب، محمد انعام صاحب، محمد فاروق صاحب چې دا ډېر لوی شخصیات جی جی او په دغه ستن تبرک جماعت کې هغې علم خورولو د علم یو ډېر لوی مرکز و. جی جی او دغلته دا واقعه هم پیښه شوې چې د کانګړې په ټسکیلاړې بټګرامه مونږ به دغه اړخ ته راځو بیا د تاریخ په لور باندې، خو صرف دونه راته ووایه چې یاره ستاسو نیکه یا قر نیکه داسې څوک عالم تیر شوي دي او بیا د هغې نه لږ ښکته راکوشئ چې یاره ستاسو پرونو کې یا ستاسو ورېرونو کې یا خوريونو کې داسې علما شته دي، دا پیړۍ داسې را روانه ده، د هغې هغه کوم میراث چې دی نو آیا دغه علمي میراث تاسو ځان سره ځای کړی دی؟ جی الحمدلله د دغه محمد انعام محمد صدیق صاحب نه چې را شروع شي تر زمونږ والد محترم صاحب پسې او بیا زمونږ رونه چې کوم دي زمونږ رونه وحید الرحمن قریشي، حاجی ضیاء الرحمن قریشي، مولانا صفی الرحمن قریشي، جی جی محمد صادق قریشي، جی جی مولانا محمد طارق قریشي او مولانا مفتاح الله قریشي، محمد کفیل صاحب دا د هغې بچیان دي او دغه رنګ د هغې نوسي مولانا قاری محمد فیضان قریشي او مولانا محمد ریان قریشي او محمد حذیفه قریشي، دا ټول حافظان دي الحمدلله هغې په پیړۍ کې را روان دي او د علم او د هغې چې کوم نقش قدم دي په هغې به انشاءالله موږ روان یو او د هغې مشن به دې ته رسو انشاءالله. دا یو ډېره اهمه خبره ده قدرمنو، دغه علمي میراث چې څنګه روان پاتې شي نو زما په خیال د دې حق ادا شي چې یو عالم په خپل عالم شي او د ځان نه وروسته یو عالم بل پیدا کړي، نو زما په خیال چې هغه دغه علم حق ادا کړه. الحمدلله زمونږ علما چې دي نو خپل بچي عالمان کړي دي او دغه خپله لارې ورته ښودلې ده. او زه به یو خبره ډېر په فخر سره ووایم چې په معاشره کې ټول خو به نه یادوم خو اکثر څومره فیلډز چې خلک پکې کارونه کوي نو په هغې کې ډېر لږ خلک چې خپل بچي هغه طرف ته راولي. یاره جي بچي ما خو په خپله په دې کې خو ژوند ختم کړو خو خپل بچي به دې اړخ ته نه راولم. واحد خو به نه وایم خو یو په هغه فیلډ کې چې په هغې کې مشر غواړي چې زما کشر دې په هغې کې قدم واخلي نو هغه علما کرام دي چې هغې دا غواړي چې زما بچي دې علما شي. د هغې وجه هم دغه ده چې الحمدلله مونږ خو دین له څه نه دي ورکړي خو دین چې مونږ له کوم عزت را کړی دی نو هغه د بیانولو نه. محترم دا راته ووایه چې کوم وخت کې ستاسو مشر یعنی والد صاحب محترم چې ما تاسو ته ووایي 1938 کې د هغې پیدایش شوې د عصري علومو خو داسې څه پراپر سکولونه یا داسې وغیره کالجونه نه خو بیا هم هغې داسې څه عصري علوم زده کړي دي دیني علومو باندې به وروسته خبره کوو. عصري علوم زموږ په کلي کې چې کوم پرایمري سکول پخوا په زمانه کې په هغې کې هندوانو مسلمانان هغې پکې هم سبق وي او د هغې نه بعد بیا هغې چې ډیره کې ګورنمنټ های سکول شب قدر فورټ دا ډېر پخواني سکول و هندوانو د وخته جوړو نو په هغې کې هغې چې د سبق ویلي او بیا د څه وجوهاتو په وجه باندې هغې نور تعلیم ونه کړی شو
او بهرحال لاغي قابلیت ډیر زیاتو جی. دغه یو څو کلاس یې ویل هو هغه هر یو شی باندې ډیر عبور حاصلو. جی جی د عصري علوم سره بیا داغي دینی علوم ته مخه شو نو تاسو خو چون کې یو خاندان داسې چې هغه علمی خاندان دی او د علمی خاندان کشران هم په دغه لور باندې زی د والد صاحب متعلق خو تاسو ته داسې معلومات نشته دي هغه خو تاسو ته د زړه داسې اظهار نه دی کړی چې یاره زه د دینی علوم اړخ ته څنګه رالم آیا د مشرانو په ما باندې زور او زما شوق او یا داسې فی البدی واقعه مخې ته راغلی وه؟ بس د کورنۍ ماحول داسې و الحمدلله چې هغې بذات خود هم دې طرف ته شوق و جی جی دنیا سره هېڅ مینه نه وه جی جی. او خپل علوم یې حاصلول د جی جی نیکه په سره او د خپل والد صاحب سره. جی جی د دینی علومو په اړه راته ووایه چې یاره دی شروع وکړه نو ابتدایي علوم یې چا سره زده کړل بیا پراپر مدرسې ته کله لاړل کومو مدرسو کې سبقونه ویلي بیا فراغت کوم ځای نه وشو که ورسره د استادانو لږه تذکره مو شي نو؟ دی خو جی ابتدایي علوم چې دي زمونږ د دې خپل والد محترم مولانا امیر حسین قریشي صاحب سره او هغې هم دلته کانګړه کې وو او چې هغې په دغه جومات کې وو او د هغې په موجودګۍ کې هغې ډېر کتابونه هلته وي او ډېر علوم یې د هغې نه حاصل کړل. جی جی د دې نه علاوه زمونږ تره مولانا سیف الرحمن قریشي صاحب المعروف بزرګ استاد جی جی هغې سره ډېر کتابونه ویلي جی جی او بیا د هغې نه بعد دی دارالعلوم سرحد ته لاړل هلته جی نه جی. دوره حدیث جی جی. وکړو او د هغې ځای نه فراغت وشو. دا پته خو نه لګي چې دی دوره حدیث په کم سن کې د هغه ځای نه شوی غالبا دا په 1970 کې شو. 1970 کې او دا هغې تاسو ته څه ویلي دي چې یاره دغه وخت کې زما استادان څوک وو بالخصوص د دوره حدیث کم مشران علما داسې ډېر خو نه یم مولانا عبدالرؤف صاحب او داسې نور څو استادان د هغې وو جی چې جی هغې تذکره به یې کوله. جی جی د مولانا صاحب په اړه تاسو خبره وکړه چې یاره ستاسو نیکه سره او ستاسو چې کوم بل مشر نیکه و هغې سره یې سبقونه ویلي دي د هغې په علمي خدماتو به راځم تاسو سره به خبرې اترې کوم خو دا راته ووایې چې چېرته د هغې د لاس څه لیکل تاسو سره شته دي که هغه د یو کتاب شرح وي هغه په یو کتاب حاشیه وي د یو کتاب نوټس وي یا دغه شان د هغه څه شعر و شاعري وي یا څه تقریر یې لیکلي وي څه د لاس لیکل تاسو سره شته؟ او جی هغې خو ډېر اشعار هم لیکلي او داسې نور کتابونه هم لیکلي وو جی جی او داسې اشعار هغې خپله جوړ کړي چې هغه به یې اکثر په خطبې دوران کې به ویلو د نصیحت چېرته کتابي شکل هم نه دی ورکړی کتابي شکل نشته جی او داسې څه رجسټر یا کاپي شته چې په هغې کې ډېر میلاویږي په کاغذاتو باندې لیکلي شوي دي هغه اوس موږ رایوځای کوو هغه کې لیکل شته جی. نو په کار نه ده چې هغې نه سړی یو کتاب جوړ کړي یاره په کار ده جی بالکل په هغې چې محنت وشي نو زه دا د مشرانو هغه یو دغه پاتې شي انسان سره او بیا دا د هغې خدمات دي نو خلک وایي چې ګوتې قلم ته په جړا شوې او خط به باقي وي موږ به تورې خورې شو نو خلک تورې خورې شي او هغه لیکل چې د هغې وي نو هغه یادګار پاتې شي نو چې د مولانا صاحب دغه لیکل پاتې شي نو زما په خیال چې دا به په دې معاشره باندې ستاسو هم یو احسان چې د مولانا صاحب دغه قیمتي لیکل دی خلکو ته پرېږدی. دا راته ووایې چې د دې نه علاوه هغې چې دا کوم اشعار لیکلي دي داسې څه شته چې تاسو موږ سره په دې ځای کې شریک کړئ چې اورېدونکي دا واوري او موږ ته دا پته ولګي چې یاره د هغې د اشعارو تعلق د شعر کوم اړخ سره او مطلب د شعر خو مختلف اړخونه وي؟ صحیح ده جی دي اشعار شته ډېر مشهور چې هغې به بار بار ویلو. ارشاد که تاسو ما ته یو څو شعرونه ووایئ قدرمنو دا دې وخت کې د مولانا محبوب الرحمن صاحب بچې ما سره ناست دی او د هغې د لاس لیکلې او د هغې د خولې ویلې اشعار چې دي انشاءالله العزیز هغه به موږ ته ووایي موږ ته به دا پته ولګي چې د هغې په شعرونو کې کوم اړخ زیات ستایلی شوي دي او د هغې د شعرونو کوم مقصد چې نو هغه څه انشاءالله به د هغې نه موږ ته مخې ته راوځي. جی حضرت دا اشعار به ډېر ویلو په خطبه کې په جمعې په دوران کې جی جی بعضې ځایونو کې د نصیحت په طور باندې جی جی هغه زه تاسو ته وړاندې کوم. جی 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 هسې نه دی آسان د جنت باغ جی جی هسې نه دی آسان د جنت باغ جی چې به مومي په عیسیان د جنت باغ جی جی په نافرمانۍ باندې دا نه جی جی بالکل جنت زید د پاکانو متقیانو جی جی جنت زید د پاکانو متقیانو چرته مومي پلیتان د جنت باغ. جی جی د جنت صفت به زه سرنګ تمام کړم جی جی د جنت صفت به زه سرنګ تمام کړم رب ستایلی په قرآن د جنت باغ. جی جی عجیبه چینی خوږې پکې روانې ماشاءالله عجیبه چینی خوږې پکې روانې لري وسب تجریان د جنت باغ. جی جی او 14,000 کاله لوړه یو ماڼۍ ده. جی جی 14,000 کاله لوړه یو ماڼۍ ده. جی جی زیات د دې هم اعلی شان د جنت باغ. جی جی زه درویش او ته جنت په مینه غواړو زه درویش او ته جنت په مینه غواړو جی جی
چری غواړي عاشقان د جنت باغ. ماشاءالله ډیر ښکلي اشعار او څومره چې ما ته سبق واغشت او تاسو وینو په دې شعرونو کې د هغې د دنیا نه بېرغبتي او آخرت طرف ته توجه او دغه شان د مرګ یاد او د قبر منظر هغه ټول هغې په دغه اشعارو کې وستایي او دی مونږ ته یو سبق راکړه چې ګورئ که کوم خلک غواړي چې مونږ د جنت ته لاړ شو نو باید چې هغې نیک اعمال ترسره کړي او داسې نه کېږي چې یو سړی د ګناهګار یو هغه جنت ته به ځي بلکې د جنت دپاره پکار دي چې خلکه نیک اعمال خامخا وکړي. حضرت ډېر خوند یې وکړه د هغې دغه اشعار تاسو مونږ ته ووایي خو تاسو یو اشاره دا وکړه چې یاره هغې به په خپلو مطلب تقریرونو کې او د خطابت په دوران به هغې اشعار ډېر زیات وي. چېرته خطابت یې هم کړی دی په یو مسجد کې امامت یې هم کړی؟ چې د محل اربابخیل کې مسجد ستن تبرک چې دا یو ډېر تاریخي جومات دی په دې کې دی تقریبا 66 سال دی امامت وکړو ماشاءالله او بیا په 2018 کې هغې د فالج اټیک هغې ته وشو نو د خپونه معذوره شو جی جی او ویلچیر کې باغی خپل خطابت او درس او تدریس ابه امداسي جاری سات. تاسو ستنه تبرک جمعات خبر وکړه داسې می کتلی دي چې د مسجد یو لوی تاریخ لري تاسو ته د دې په اړه څه علم شته؟ زموږ مشرانو چې موږ ته ویلي دلته چې زموږ کم بزرګان اولیاء کرام زموږ نیکونو جی جی محمد انعام او محمد صدیق صاحب او محمد فاروق صاحب جی جی نو دی په دغه جمعات کې ناسته کړې و دغلته د علم یو ډېر لوی مرکز و جی جی د افغانستان د محل کراتل دلته به علم حاصلولو جی جی او زموږ والد محترم به موږ ته وی چې دلته یو جنو چې دغه مهوران نومو محوران او جی هغه به دلته درس کوله بیا به دیوبند ته تلو ماشاءالله نو دلته داسې ډېرو خلکو درس او تدریس کو نو دلته هغه شاګرد پاتې شو کو استاد شاګرد و جی او دارالعلوم دیوبند کې هم سبق وي مطلب شاګرد او دلته سبق د چا نه وي؟ دلته دی محمد انعام صاحب سره دی سره پاتې شو دا ستاسو نیکانو کې راځي ماشاءالله ښه د دې په دغه جمعات کې ناستو د عربي ابيات ویلي اشعار ډېر په فن دغه سره جی جی په دې کې په تصورات کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او خلفای راشدین هغې ولیدل په تصور کې جی جی د دې داسې اوچت شو داسې منډې ته تیار شو ورمنډې والا جی جی په دې کې دغه جمعات کې یو د لرګي ستن و نه هغې ورپسې ورمنډه کړې جی جی خو دې دا خبره د طالبان نه پټه کړه نه چې رالل کېناستل د طالبان ورته چې حضرت دا څه واقعه وه وایي چې څه خو نشته وایي نه چې تاسو چې لاړې دی پیزار ته نه تاسو په دې ستن در منډه کې در روانه شوه وایي ښه نو هغه ستن بیا هغه پټکې ته توکه هغه ودرېده او هغه ستن نه بیا ډېر دین خلک راتلل هغه ستن بیا هغه ځینې مشرانو غلر کړه نو دا ستن تبرک هغه ځای اوس معلوم دی چې کوم ځای کې معلوم دی چې کوم د ستن تبرک هغه جنوبي اړخ ته دیوال دی دغه دیوال دغه ستن په ځای راغلی خاجي خاخه او دا مطلب د دعاوی او شب قدر چې کم کانګړه کلی دی پاغي کی او دغه مسجد سنوم دی مسجد ستنه تبرک محل ارباب خیل کانګړه جی 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 او اوسم کدا سوکرا شنو تاسو ورته خول شي چې رجی دا غزه او چې دا د تاریخي ځای د ډېر په فانی جمعات دی جی 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 او دلته یو بل واقع هم شي جی جی اغي اړخته رازو خو اغي نمخ کې را سره پدې لګي خبرې وکړه ځکه چې پروګرام مخ مونږ سره روان دي دا وخت چې انتظار نه کوي او مونږ پروګرام ته کله کله کینو او بیا چې پته راته لګین د پروګرام وخت ختم شوی اصل خبر را نه پاتې شي د مولانا صاحب د دینی خدماتو په اړه راته وې داغي خو الحمدلله چې څنګه تاسو وینو په کوم وخت کې چې غیز د کړې دی او بیا فراغت شوی نو هغه وخت کې د علماء ډیر زیات کمی نو زما په خیال داغي علمی خدمات داغي معاشرتی خدمات داغي اصلاحي خدمات د معاشره کې څومره خدمات په دې راته لګرانه واچوي علمی خدمات خو جداري چې هغه د 1952 تر اوسه راځي الحمدلله امامت کړي خطابت یې کړی دي تفسیر ترجمه درس تدریس دا تر اوسه پر الحمدلله قائم بلکې 2018 کې چې هغه کله معذور شو هغه به ویلچیر کې تل خپل دوره تفسیر هغه به کولو او زرګونو شاګردان دا غي دي الحمدلله دا خدمات دي معاشرتي هغه معاشره کې د جرګې جنازې د سډیر زمانه مخکې تقریبا 1985 خبره ده دلته اصلاحي کمیټي و او ډېر ښه تنظیم و هغې به داسې د جنګ جګړې به وشي روغ جوړې به یې کولې د هغې هغه تحریرونه موږ سره اوس هم موجود دي د دې په هغې کې جنرال سیکرټري و هغه روغ جوړې به لله فی الله کولې او کله چې هغه اصلاحي کمیټي ختمه شوه بیا به ذاتي طور باندې
چې څونه کشالي وي جنگ جګړې په دې محله کې په دې کلی کې الحمدلله په هغه کې شرکت کړی بلکې چې کله بیمار هم مطلب په دې دوران کې به هم د خلکو مسلې به حل کولې او چې څه مسله به بناغي به وتا ما وړاندې تاسو ته خبر وکړه دا د غي په مونږ باندې یو قرض دی چې د غي څومره خدمات کړي دي له تاسو یو قلمي شکل ورکې دا ولي کې ځان سره دا څومره چې د اصلاحي خدمات تاسو خبر وکړه اصلاحي کمیټي او دا غي غلي کل دي دا مخبل کوشرانو تپریدو چې یاره زموږ مشرانو په دغه معاشره کې د امن د پاره د جرګې جنازې د پاره څومره خدمات کړي دي نن یو لهر خور دي چې خلک وی عالم د امن خبره نه کوي عالم خپل ژوند په امن کې ختم کو عالم چې کوم علم زده کړي دا هم د امن نه دي او ایمان امن دا ټول یو سیز د معاشره کې د جنگ جګړو د ختمولو د پاره د علماء په خوا مې ډېر لوی کردار اوسم دی الحمدلله خو زم چې د نوی کول ته دا پاتې شي چې او زموږ مشرانو دادي په اصلاحي کمیټو کې پلویل وی عہدو باندې په دې نیت باندې حصہ غشتي چې په دغه معاشره کې د امن په لړ کې خپل خدمات مخې ته کیدي نو دا په تاسو باندې دا یو قرض دی چې دا به ان شاء الله تاسو ولي کې او ځان سره به محفوظ کې یو تاسو کورنۍ ته پوس تاسو نو کوم مناسب د څنګه طبيعت سره او بعضی خلک طبيعت نه سخوي بعضی نرمي خو دوه خبرې براته کې یو براته دا وی چې بهر د خلکو سره تعلق څنګه مطلب د عوام سره او د خواص سره او دویم تاسو سره په کور کې دا غي څنګه تعلق تاسو به والدوي تاسو به تاسو بچي وي خويندې وي دا غي سره تعلق څنګه بعضی خلک لګ دغه نه کرک وي بعضی خلک ډیر زیات نرمي بعضی معتدل وي په دې را سره لګ تفصیلی خبرو کې زموږ والد محترم جی یو ډیر اخلاقی انسانو جی جی داغي مثال خاص کر علماء کرام به ډیر زیات فهم جی جی د دې مفتی عبدالبصیر شاه صاحب هم گواهی عالم سړي به سې کنه خپل به کزان ته راجو کو داسې طالب علمان او داسې عوامو کې جی ډیر زیات دوستانه ماحول جی جی مقتدیانو سره جی جی لکه چا سره ملو شنو ګل او جان په خیر ډیر مهمان نواز او سخاوت والو جی جی او په کور کې ډیر خطبیت او جی غب شپ او موږ ته ته سخت خبره نه کړی جی جی مطلب تاسو سره جی جی تاسو سره د یو ملګری په حیثیت ژوند تیر کړی دی نه چې د یو ډیر مشر چې هغه تندی تریو بچو سره یا کشران سره سختي کوي او تاسو خبر وکړه یو پروګرام کې زه هم موجود وم او تاسو چې کوم خبر وکړه ما چې کله سو ماته ګوډه خبرې وکړه هغه وخت کې زه اوسم ډیر نه پویګو هغه وخت کې بیخې نه پویدو خو بیا هم هغه ته چې زور نږدې شوم نو زما سره ښکته کو بالکل ماته یاد دي چې په پټکی باندې خپل کړم الله دې غي دغه کم روان ژوند چې دی ولا الله پاک خولي کې چې دا کم باقیات دا غي دي نو رب العالمین دې دا غي د لپاره صدقه جاریه وګرځي مولانا صاحب تاسو خپل تعارف چې دی نو تاسو سبقونه چرته ویلي دي او نن سبا تاسو سم مصروفیات دي چون کې تاسو دا غي بچي نو دا غي لړۍ غواړم چې خلکو ته معرفي کوم ما هو دې کلی په مدرسه کې حفظ کو دا مولانا دا احمد حقانی سے مدرسہ جامعہ فریدیہ جی جی په کانګړه کې لیکن حفظ مکمل کو جی جی او دمګه استاد قاری عبدالقادر فاروقی سے جی جی چې نن سبا په تبوک کې مدرس دي جی 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 نو دغه تم حفظ دغه کو بیا کتابونه والدین سره غي سره مختلف کتابونه وي مختلف علوم جی جی او دا غینه استفاده ډیره کړې و جی جی د مولانا صاحب په اولاد کې تاسو شمارل کیږي د مولانا صاحب خواله خو بدیزه ته لویل وی خلک راغلي تاسو ته داسې سیاج شته چې د علاقې کم لویل وی علما یا د سیاسي دنیاوي اعتبار سره د لوی مرتبه خلک تاسو زیاته د مولانا صاحب ملاقات ته پاره وغي سره د ناستې لپاره راغلي جی ډیر اوچته خلک راتل الحمدلله پای کې مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب جی جی بالکل بجلیګر مولانا صاحب مولانا محمد قاسم صاحب جی جی داسې د علاقې څونه جید علماء کرام دغه براتل هغه سره ملاقاتونه کول جی 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 مولانا صاحب با اصلاحي خطبات تاسو ډیر زیات اوریدلی دغه شهارو نم داغي چې کوم یو سیز مخې تراغې نو هغه د مرګ یادو د مرګ په اړه داغي تاثیرات سو د مرګ په اړه باندې داغي تاثیرات دوجی داغي د وفات نه مخکې جی جی یو سوره د مخکې یو کتاب کې یو چټ لیکلو جی جی نو پاره کې عمده د مرګ تذکرہ کړی و شاید چې داسې هغه ته دا وایي چې واضح و جی 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 هغه تاسو ته جی قدرمنو خبره ترې روانې دي د مولانا محبوب الرحمن قریشي صاحب د بچی سره او هغه مونږ سره د مولانا محبوب الرحمن صاحب د ژوند په اړه خبره ترې کوي او دا مې وی چیرې دغه د مرګ په اړه اسی جی خیر دی دغه شعري مجموعه ک تاسو پرې د مولانا محمد طارق صاحب راشدی اړخته چې دغه وفات کله وشو او بیا دغه جنازه چا وکړه
داغي وفات جی په 31 مئی 2026 کې داغي وفات شو. جی جی. او داغي جنازه د شفقت روډ باندې کرکټ یو ډېر لوی ګراوند دی کې کړو بابا ګراوند کې هغه جنازه ادا کړی شو. جی جی. پای کې مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، دامان باباجی صاحب، عبدالمعبود حقانی صاحب، جی مفتی عبدالبصیر شاه صاحب، جی جی، او درویش صاحب، دي ټول په شرکت کړو. د علاقې جید علماء کرام غیر غلیو. جی جنازه چا کړې؟ د جنازې په دغه سره ټول علماء کرام د مشوره وکړه چې جنازه به تاسو ادا کړئ. جنازه الحمدلله مو په خپل باندې او داغي هغه علمی سرپرستی ستاسو ورونو کې چاته حواله شو؟ هغه جمع ته حواله شوی. ماشاءالله جی. قدرمنو د مولانا محبوب الرحمن قریشی صاحب مشر بچی مولانا قاری محمد طارق قریشی صاحب را سره تشریف فرما دی او غي سره داغي د والد صاحب په اړه خبره اترې شوې. دغه مغرض دی او دغه مقصد دی چې د هغه شخصیاتو خبرې مونږ تاسو ته مخې ته کیدو. اخیری یو تپوس درنه دا کوم چې د مولانا محبوب الرحمن صاحب قبر په کوم ځای کې دی جی؟ داغي قبر جی زمونږ د مسجد تبرک سره خوا کې زمونږ یو مقبره ده. جی جی. پای کې زمونږ تر حضرت مولانا سیف الرحمن قریشی صاحب المعروف بزرگ استاد رحمت الله علیه دغه دفن دي. زمونږ نیا د پکې زمونږ نور ترونه او چا دغه قبرونه دي. او دغه په د مور او ضرور په منځ کې دغه قبر دی. جی جی. او الحمدلله د هر منځنه بعد چې کوم مقتدیان دي زمونږ څونه متعلقین دي زمونږ رونه دي ورځو هغه تلاوت کو. نو دا لري په ډېر لوی سعادت. جی بالکل. دا د غي د پارم لوی سعادت دی او دا زمون خلکو د پارم لوی سعادت دی ځکه چې د بزرګانو خواله تک دا غي ته دعا کول اگر چې دا غي د پارم د خیر نه خالی نه دي. خو کوم خلک چې دا غي خواله زینو دا خلک هم ډیر زیات بختور دي ځکه چې زمونږه دا یو عقیده ده چې د داسې بزرګانو خلکو د وفات نه وروسته هم الحمدلله دا غي برکت چې دی او دا غي چې کومې فائدې دي نو هغه خلکو ته رسي. مولانا صاحب وخت را سره د پروګرام ختم دی اړه مې غواړي چې د حضرت په ژوند باندې نور هم ډېرې زیاتې خبرې وکړو خو ولې دغه وخت مونږ له اجازه نه راکوي. نو دا میړه دی چې فی الحال تاسو نه په دغه ځای باندې اجازت واخلم او انشاءالله العزیز چې را روان وخت کې به بیا هم دغه هڅې او دغه کوششونه کوو چې ستاسو غوندې درانه خلک مونږ سره په دغه پروګرامونو کې حصه واخلي او ملګري شي. نو تاسو نه به دغه هیله لرو چې مونږ سره به انشاءالله العزیز بیا هم په دغه پروګرام کې شرکت کوي. جی ډېره مننه. انشاءالله جی ډېره مننه. الله خوشاله اوسئ جی. ډېره مهرباني. مننه جی. قدرمنو دا را سره پنن پروګرام کې تشریف فرما د مولانا محبوب الرحمن قریشی صاحب فرزند جناب حضرت مولانا قاری محمد طارق قریشی صاحب چې داغي تعلق دغه دعاوی شب قدر د کانګړي علاقې سره دی او په خپل دغه موجوده ژوند کې هم الحمدلله دی په خپل دینی خدمات کوي. خو ولې د والد صاحب خدمات هغه د چانه پټ پنانو داغي د ژوند په اړه خبره اترې شو. محترم تاسو سره ان شاء الله العزیز وړاندې یو څو خبرې نور هم کوم. د پروګرام دغه لمحه چې دا سره ختميږي ان شاء الله العزیز د پروګرام په بل لمحه کې به تاسو سره حاضرېږم او په یو اصلاحي موضوع باندې به تاسو سره خبرې اترې کوم. یو عظیم شخصیت را سره تشریف فرما دي داغي تعارف به هم تاسو سره کوم او داغي نه به دغه موقع په اړه قیمتي خبرې اترې هم ورو. تاسو نه امید لرم چې پروګرام را سره تر پای وره چرته هم مزه دغه یو نه ته ورو بیا واپس راځو. لډېر غما صحابان جاړي د یار حاصل مختا کتل نشي لډېر غما صحابان جاړي په هاشم جانان کفن غړګي په جدا جسم کا اسمان جاړي د یار حاصل مختا کتل نشي لډېر غما صحابان جاړي د یار حاصل مختا کتل نشي لډېر غما صحابان جاړي عمر صاحب تون را واغستنا دوی چاچ پیغمبر لاړو هغه دې پوی پدې خبر آشنا چې پتی را تړي سر لاړو ول محبوب وفات نه دې ژوند دې ګورې صرف دنیا نه بشر لاړو مدینه کې یو غوغا جوړ شو نر خزي ټول زړ ځوانان جاړي په هاشم جانان کفن غړګي په جدا جسم کا اسمان جاړي د یار حسین مخ
کتلې نشي لډېر غما صحابان جاړي په مدینه کې یو قیامت جوړ شو پدې کې حضرت بلال راغې د جانان پړ مخه ور پریوتلو غم په د یار د سپین جمال راغې ویل د مینې باغ تعالی شو زما نور می په جن باندې وبال راغې جوړ محبوب نن یتیم پاتې شم د مدینه ټول یتیمان جاړي په هاشم جانان کفن غړګي په جدای اسم کا اسمان جاړي د یار حسین مختا کتل نشي لډېر غما صحابان جاړي د یار حسین مختا کتل نشي لډېر غما صحابان جاړي هاغه ګلان د مدینه د باغ لډېر غما نن سکور ګرځي جی قدرمنو یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد حاضر یم. قدرمنو ډېر خوشحاله اوسئ او دعاګانو کې میاد ساتئ. موږ به هم تاسو ته دعاګانې کوو. د پروګرام په دویمه حصه کې ستاسو خدمت کې حاضر شوی ما انشاءالله. پروګرام کې په اهم موضوع باندې تاسو سره خبرې اترې کوو. د رب العالمین لخوا چې په موږ او تاسو باندې کم احکامات لازم کړي شوي دي هغې ته فرایض ویل کېږي. خو یاد ساتئ د فرایضو سره سره چې جناب پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې کوم څیزونه مونږ ته راوړي دي او د هغې حکم یې راته کړی نو هغې ته سنن ویلې کېږي. څومره چې د فرایضو اهتمام ضروري دقه شان د سنتو اهتمام هم ضروري، ځکه د یو انسان د آخرت کامیابي دا به یا د رب العالمین په فضل باندې کېږي او یا به د پیغمبر علیه السلام په سفارش باندې کېږي او شفاعت باندې کېږي. د رب العالمین فضل به هغه چا ته حاصلېږي کوم انسان چې د الله د احکاماتو د پوره کولو کوشش کوي، او د پیغمبر علیه السلام سفارش او شفاعت به هغه چا ته حاصلېږي چې کم خلق د پیغمبر علیه السلام د سننو خیال ساتي. نن سبا په دغه معاشره کې زمونږ ډېر لوی کمی دی چې د فرایضو خو خیال ساتو، دا د خوشحالۍ خبره ده، خو ولې د سننو نه زمونږ چې کوم دی نو مونږ پاتې یو. اگر چې ښه خبره دا ده چې د سننو هم اهتمام وشي او دغه شان د نوافلو هم اهتمام وشي، بالخصوص نوجوان طبقه چې ده نو هغه د دغه خیر د کار نه محرومه ده. په دې اړه راځو خبرې اترې کوو په دې باندې چې یاره د نوجوان طبقه دا د نوافلو د سننو نه ولې ناشنا ده او څه وله پکار دي چې هغوی په دې اړخ باندې راشي. د دې په اړه د نبي علیه السلام او د هغه د صحابو په سیرت کې زموږ دپاره څه سبق دی او د هغې نه علاوه بالخصوص نن سبا چې کوم د جمعې د مانځه دغه سنت خلک پرېږدي، په دې اړه شریعت څه فرمایي. موږ سره د دې سوالاتو د جواباتو دپاره ناست زموږ او ستاسو د دغه سیمې ښکلا جناب حضرت مولانا مفتی سید عبدالبصیر شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه. حضرت تاسو ته خپل پروګرام کې په خیر رالی وایو، ستړي مشي درته وایو. جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مفتی صاحب زه هم ډېره شکریا ادا کوم ستاسو د بهترین او مزیدار خبرې مونږ مورې دی او مونږ تم پکې ډېره فایده وشوه. ستاسو ډېره شکریا چې د پروګرام ته مونږ راغوستو، مونږ له مو ټایم راکړه. الله تعالی تاسو خوشحاله ساتي. حضرت نن سبا د مشرانو خو زه کله کله یو خبره کوم چې دا زموږ مشران به الله پاک بغیر حساب کتاب جنت ته بوځي، ځکه چې دا خلک د موبایل د دغه عظیمې فتنې نه الله پاک بچ ساتلی دي. خو ولې نوجوان دپاره چې څومره لوی فتنه د موبایل راغلی ده او داسې نور فتنې دي، دا خلک ولې د فرایضو نه هم ناشنا دي، خو د دې نه علاوه د نوافلو او د سننو نه ډېر زیات ناشنا دي؟ حضرت مفتی صاحب چونکه ستاسو زمونږ د پینل د نور علماء کرامو مفتیان اعظامو دا یو کاوش دی چې مونږ هر کله عمده خپل ورونو ته دا خبره اورول غواړو چیرې مونږ او تاسو د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک سیرت اپنو کو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ. شاعر وی رسول اللہ کے اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر ہو جائے. زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته
بهترین شریعت او بهترین دین ښودلی دی. جی جی زمونږ نوجوانان چونکې نن سبا د دور جدید سره روان دي جی جی او مفتی صاحب چونکې تاسو هم د یونیورسيټي سره تعلق ساتئ، د علمی مدارسو سره هم تعلق ساتئ او تاسو هم ډېر لوی خدمات دي. زه به په دې حق له خبرو کوم. زه اکثر هم دا خبره په مدارسو کې هم کوم او په سکولونو کې هم دا خبره وایم چې بېشکه یو انسان ماشوم دی د موبایل استعمال زده کی. جی جی د موبایل استعمال دا د وخت ضرورت دی، جی جی خو ضرورت به قدر ضرورت. جی جی زمونږه د موبایل نه چې نن سبا بیگانه ابل شپه جیما پس یو ماشوم مسجد تراغه ماشوم نه معنا دا چې د بي اس سټوډنټو او ما ته ویره جیما لټول شپه خوب ناراضي ما ته سو خو ایز سو ویم ما ورته ګوره بچي زمونږ نوجوانان د مونږ ټایم کې موبایل ګوري. تاسو ګوره مفتی صاحب خلک په یو لاس روټي خوري په بل لاس موبایل ګوري. تاسو ګوره مفتی صاحب زمونږ او تاسو د معاشري په واتس اپ ګروپونو کې خلکا د یو بل سره دومره په ضد کې دي چې هغه ورځ ډاکټر صاحب ته یو کس راغی زه هم تلو ما ماشوم بوتلو او هغه ډاکټر صاحب ته ناستو نو دا هغه سړی بلډ پریشر ډیر زیات هاي چلی دا نو هغه ورته وی دا ولې ویره دا زمونږ د کلی د واتس اپ ګروپ ته پای کې خلکو خبرې کولې مالم پکې غوسه رااله زما بلډ پریشر دومره هاي شوی دی. نو زما معنا او مقصد او نچول د خبرو دا دی چې زمونږ نوجوانان دي ځان د مسجد طرف ته متوجي کی. زمونږ خلک جمعات کې جی تاسو ګورئ مفتی صاحب په خوا به خلک رالل د مازیګر د مونږ نمخ کې به نفل وکړه دغه شان د ماسوتن د مونږ نمخ کې به نفل وکړه دغه رنګ مسجد ته بر جمعې په ورځ باندې رالل خشتا مزیدار پاک ساک یو اهتمام سره بناستو. نن که تاسو وګورئ جنو اغه بیرغبتی مونږ د مساجد سره شروع کړی دا او دغه شان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای تاسو د خپل کورونو نه مقبره مو جوړوي بلکې پاغه کې نوافل او سنت منځونه ادا کوي. نو مونږ له هم پکار دي چې مونږ نوافل ادا کوو دي سره به مونږ ته حضرت تاسو خبره د نوجوانانو د سنت وړخته د رغبت وکړه او د غشان نوافل وړخته د نبی علیہ السلام سیرت دی د صحابو سیرت دی د دې متعلق د دې د اهمیت په اړه سم مثال د صحابو د ژوند ملاويږي. جی مفتی صاحب زمونږه یو ډیر عظیم صحابي رسول جناب حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ مبارک په حواله باندې راځي د دې یو شاګردو جی جی او هغه شاګرد صاحب نوم ابو ادریس صاحب دغه شاګرد داسې و چې د مخکې په دنیاوي سيزونو کې مصروفو. زه به خبره لنډه کوم او داغي مقصد بداوي چې موږ سره د ټایم کم دی. نو هغه ابو ادریس رحمه الله دا تابعیو او د دنیاوي کارونو نه بیرغبتی اپناو کړو د سوچو ک چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای په خپل بچو باندې رحم کوا. نو زه په خپل بچو باندې رحم دا کول غواړم چې زدي د حرام مال نه بچ کم او زدي د حلال روزي پیدا کړم. په دغه مناسبت باندې بده ته او د حلال روزي کوشش وکاو چې زده د حلال روزي وګټم. نو دغه حلال روزي ګټلو په کوشش کې د تکار نه ملاوي. مفتی صاحب تاسو ته پته ازمایښونه راځي حالات راځي او خامخا چې انسان الله ته متوجي کیږي نو حالات زیات سخت کیږي او در لپاره د اعلی ترقی یو لاروي د تکار نه ملاوي د اخره کې د بیبي د ته وی چې نن د روټه د لپاره سره نو موږ د سلور روز نه هر یو نو زه به د خپل بچی ځان سره بوزم او زه به مور کړم. ډېر خفه دي جاړي الله زما خو د عزت ژوندۍ ده خدای د پیغمبر علی السلام مبارک په تعلیمات او عمل کوم الله دا خو ما پر خلق خاندي سحر اوته تر ماسپخینه پورې اس هم ملونه شو او د یو دریاب په غاړه باندې روانو چې د سې زیات لاله چې دریاب ال ختم شي او بم نه وي ټول ورځ خفه تیر کړه د ماسپخین ټیم دی چې مونږ کوو الته په شګه باندې تیمم وو په ګرمه شګه او بیا ور سره رومال هغه په ګرمه شګه واچو چې د ماسپخین مونږ وکړو. نو یا الله خلق مخلوق پسې ګرځي د مخلوق مزدوري کوي یا الله زستا مزدوري کوم خدایا ته ماته اسانه کی نفل شروع کړه او نفلونه کوي د مازیګر د اذان ټایم شو چې مازیګر مونږ او شو ډیر روان شو مونږ وکړه چې کور ته راغې نهر نهور دی تکلیف کې دی پریشان دی خو چې کور ته راته نو د کور والے لکه معمولی غونډه کې تیز و نو چې تیز و نو دوی چې یاره اسنه چې ماته کور والے خبرې وکړه په خبره کمرو د دیوالونو د کورونو هغه واړو نو اسنه زمونږ د کور आवाज سو کوري نو د احتیاطاً داسې کارو کو چې صادره راواغشتو پغې کې لګه غونډه شګه هغه اوتړل او داسې هغه ښکارېدل لکه چې د ځان سره پدې کې څه سودا وروړي زه د لاړ شم نو بیا به کور والے په طریقه پیغام چې سودا نشته ولګه گزاره وکړه چې کله دې کور ته لاړ په
کور کې ماشومان بهر لوبو لتلی دي خاموشي دا یو بهترین د خوشحالۍ فضا ده د خزنه تاسو کوی دا څنګه چللی هغه ته نور خبره پر د لاسونه وینځه روټه ته راځه هلکه ما خو سره وړي نه دی روټه ته څنګه راځه نه چې بس روټه ته راځه دی وایي چې کله روټه ته کېناستم نو دونه مکلفه روټه وا چې پاغي کې لګنن سبا موږ بوتلم پکې او فروټم پکې او رتم پکې او دام پکې تک قرنګ مکلفه روټه وا وی چې کله ما روټه شروع کړم نو زما د سترګو نه اوخ کې روان شوې او ما خپل بیبي ته وې چې دا کم زو وی ما ته وی چې دا تانن چا سره کار کړی دی وختي چې کله ماسپخین شو ورچا اوه تقریبا د 2-3 میاشتو راشن راوړی دی بچو مې ته تاسو کدا سوکتی وی دا سټاپلار مونږ سره نن کار کړی دی سټاپلار نن مونږ سره کار کړی دی د هغه کار په عوض باندې مونږ دا راوړی دي نو اداره ته خاوند درا چا سره د کار شروع کړی دی خاوند په جړا شو او داسې جاړي وی من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي الله دا غشي وی زم ستا په خوا کې اے انسان که زما شولې او زمین پتایم خو کته مین پما شولې نحنو اقرب الیه من حبل الورید دا سړی اجل وی یا الله یقینا د مخلوق خدمت خما کو خو مولانا اشرف علی تنویر رحمت اللہ علیہ لکلی دی مخلوق کے دامن کو چھوڑو رب کائنات کے دامن کو مضبوطی سے تام لو تاکہ کامیاب ہو جاؤ ما د رب کائنات طرف ته لګ غوندي رجوع لګور الله دومره رحم وکړو خزه وتوي نور خبره پرېدا دی غوټه کې د سره وړي دی ورته چې څنګه وی چې دا مې وړي دي د قټم فورن اخذ ردنه مخ کې لاړه غوټه کولوکړه خزه قسم خوري د سترګو نه اوخ کې بهيږي د اغه شګونه رب کائنات وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے دا غینه لال جواهرات او ملغلری جوړی کړی دي دا سړی جاړي یا الله کہاں میں اور کہاں یہ نگہتے گل نصیب میں صبح تیری مہربانی یا الله چرته ستا دون احسان مندی محترم د مفتی صاحب د وینا مطابق د عقید الله تعالی عزت کی چې موږ سره خپل مين ښکارا کړه دا سو خبره مستاسو مخ کې خو دې محترم موږ لم پکار دي نوافل کو مقصد دا دی قدرمنو چې د سنت اهتمام پکار دی د نوافل اهتمام پکار دی په دغه مانځه باندې رب العالمین انسان ته خوري سرکي په دغه مانځه باندې او په دغه نوافل او په دغه سنن باندې چې موږ ورته نن په ورکوټي نظر ګورو معاشره کې خلکو یلکه ته سنت مړه خو بس سنت دی کنه نو ځکه مې پرې خوستل په دغه سنت باندې سکیږي ته د دینه خبر نه مختصر راته په یو منټ کې دا خبر او کې چې نن سبا د جمعې د ورځې د سنت خلک نه ادا کوي نو دا خنه کوي جی مفتی صاحب لکه ما تاسو خدمت کی جی گزارش وکړه چې په نفل باندې دا ثواب ملاوي او سنت موکده خدای ډیر محترم دي نو زموږ نوجوانان جی دا پریدي او څوک چې نوافل او سنت پریدي نو د فرض نم لاس وینځي نو نوجوانانو ته درخواست کوم او جی لنډه خبره کوم ما خزان باندې زما والد صاحب الله پاکو بخیرانی ترتیب دو چې هغه به سنت پکور کې کول نو موږ هم کور تلو چې ما د نوجوانانو د حالاتو کتل جی ما کلیر کټ په جمعات کې ویل دي چې د جمعې په ورځ باندې به سنت په جمعات کې کو زجی په خپل اشاره کوم دی وجه نثاره کوم چې د نور خلک مثال شي نو موږ له د جمعې د سنتو भरपूर اهتمام پکار دي جزاکم الله خیر قدرمنو نن پروګرام ډیر خولي انداز سره وشو الحمدلله د پروګرام دغه حصہ چې د نوغه هم پای ترسي وخت پروګرام را سره نږدې کیږي او پتلو کې باز په خپل هم تاسو ته یو مختصر شان پیغام در کوم خو د مولانا مفتی سید عبدالبصیر شاه صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې په دغه پروګرام کې مونږ سره شرکت وکړ جزاکم الله ډیر مهرباني مفتی صاحب تاسو د محبت او تاسو ډیر شکرګزار یم چې تاسو زما ډیر محترم رور جناب حضرت مولانا محمد طارق قریشی صاحب دغه والد صاحب مولانا محبوب الرحمن قریشی صاحب چې زموږ ډیر محسن او دغه پروګرام مونږ هم روغستو مونږ تاسو انتهایی شکرګزار یو الله تعالی د تاسو په عمر کې په صحت کې په اولاد کې د والدینو په عمر کې برکت نصیب کې ډیره مهرباني جزاکم الله خیر محترم ما تاسو ته وړاندې اشاره تنی یو خبره وکړه چې د انسان د کامیابی د آخرت په ورځ یعنی د قیامت په ورځ ډیره لارې دي خو دوه پکې بنیادی دي یو د رب العالمین فضل دی یو د جناب پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت دی نو بعضی خلک خو په دې تمه دي چې زار سکوم کوم به خدای الله فضل ته طلبګارم دي کې شک نشته چې رب غواړي هر چاته کوي خو ګوره د هر یو سیز د پاره یو قاعده وي او ګوره د الله د فضل د پاره قاعده ده چې سناسب الله ته خای چې سو کوشش پکې د الله فضل هم د سپار چا بنه کیږي ګوره چې د الله پاک خوخه د چې هر څه کوي یو د الله پاک قانون دی نو قانون دا دی چې ګوره د الله فضل به پاغه چا کیږي چې هغه پښتانه وي د بورې زوی سخه بو کنه چې سخه وکي کنه الله طرف ته ځان نږدې کنه ځکه بیا سونه شي
نو د الله فضل تم بو کې خو چې تسکینو ګناه تخته او دغه تمې چې د الله رحمت وي. زمونږ علما فرمای د دوه خبرو منځ کې به جون تیرې، یو د الله نه د فضل تم او بل د الله د عذاب نه یره، خوف او رجا ورته ویل کیږي. نو د الله د عذاب نه بم یریږي، د آخرت د ورځې نه بم یریږي، د قبر د ژوند نه بم یریږي او دی خو به د الله نه خو امیدم کینو الله بستا کامیابی په یو باندې کار نه کیږي چې ته د الله نه امید نه ساتي او صرف په یره کې جون تیرې دام خنه دي. کته صرف د الله نه امید کې یره درکې نه وینو دام خنه دي، دواړه بکې د الله نه به یرم کې او د الله نه به امیدم ساتي. نو ان شاء الله العزیز د الله نه به امیدم ساتو، یرم هم کو، نو بیا به د الله د فضل تمکو او بل اړخ ته پیغمبر علیه السلام شفاعت بالا حاصلېږي چې موږ تاسو ته نبی علیه السلام په سنت طریقو باندې عمل وکړو. مولانا صاحب دا غي پاړه ډېری قیمتي خبرې وکړې، الله دې وکړي چې دغه خبرې زموږ استاد ذهن ته کوشي. نور پروګرامونو کې به تاسو سره د आवाज په لار دغه ملاقات بیا هم کیږي. تر یو بل پروګرام تاسو لخوا تاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد اجازه اخلم چې هر ځای کې الله مقدرمن او خوشحال لره د لوی الله پامان. رنگو گل بس حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نظارہ، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی میں پھر تجھے کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے والا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی